السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن به یو ځل حسن بصري رحمت الله علیه له یو سړی رالی او پوښتنه یې وکړه چې حضرت بچی مې نسته یو داسې عمل وښیه چې د هغه عمل په وجه سره الله تعالی ماته بچی راکړي د بچو ډېر خواهشمن یم او ډېر تمنا کوونکی یم حسن بصري رحمت الله علیه مبارک ورته وویل چې استغفار ډېر وایه الله تعالی ته تایب سه الله تعالی به تا ته بچی درکړي استغفار معنی توبه کښل د الله تعالی نه معافي غوښتل په خپلو ګناه باندې پښیمانه کېدل دي یو بل سړی ورته رالی چې حضرت زموږ په علاقه کې ډېره وچکلي ده قحطسالي ده بارانونه نشته واښه نشته او د اوبو کموالی دی حسن بصري رحمت الله علیه مبارک ورته فرمایي چې استغفار وایه الله تعالی ته تایب سه د الله تعالی نه معافي وغواړه الله تعالی به ستی بر علاقه باندې بارانونه وکړي الله تعالی به دغه وچکلي ختمه کړي یو بل سړی ورته رالی وایي حضرت زه ډېر مسکین یم او ډېر فقیر یم مسکنت په مخه باندې اخیستی یم یو داسې عمل راته وښیه چې الله تعالی مال راکړي الله تعالی مال راکړي جه و جلال راکړي یعنی الله تعالی مې د مسکنت څخه د مسکنت د غربت په مالداري باندې راته بدل کې مالدار مې کړي حسن بصري رحمت الله علیه مبارک ورته فرمایي چې استغفار وایه الله تعالی ته تایب سه د الله تعالی نه معافي وغواړه الله تعالی به ستا دغه مسکنت په مالداري باندې در بدل کړي دغه مسکنت به دې در ختمه کړي دغه فقیري به دې در ختمه کړي مال بدل کړي جه و جلال بدل کړي یو بل سړی ورته رالی چې عزت زما څوک عزت نه کوي هر څوک مې رټي هیڅوک د عزت په سترګه باندې ماته نه ګوري ماته یې داسې عمل وښیه چې الله تعالی ماته عزت راکړي دغه عمل په وجه سره او څوک ما رټي نه هر سړی ماته د قدر په سترګه باندې ګوري هر سړی ماته د عزت په سترګه باندې ګوري حسن بصري رحمت الله علیه مبارک ورته فرمایي چې استغفار ډېر وایه د الله تعالی نه معافي غواړه الله تعالی به تا ته عزت درکړي الله تعالی به تا عزتمن وګرځي شاګرد پوښتنه وکړه چې استادجي تا ته بل ټکی یاد دی بل ټکی دې یاد کړی دی او کم سړی چې تا ته راځي او کم مسله تا ته راوړي او تا هغه ته وایي چې استغفار وایه د هرې مسلې حل ته په استغفار باندې کوي نو حسن بصري رحمت الله علیه مبارک ورته وفرمایه چې شاګرد وځي الله تعالی په قران کریم کې وعده کړی ده فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ته الله تعالی ته تایب سي الله تعالی نه معافي وغواړي الله تعالی به ته بخشش وکي الله تعالی به ته معافي الله تعالی به ته بخشش وکي الله تعالی به ته معاف کړي ويرسل عليكم الدرارا او ته الله تعالی ته تایب سي د الله تعالی نه معافي وغواړي الله تعالی به په شیبو شیبو پرته باندې باران ووري ويمددكم باموال او ته الله تعالی ته تایب سي الله تعالی نه معافي وغواړي الله تعالی به ته الله تعالی به وتاسته مالونه درکې وبني او بل به زامن درکې چې کله به الله تعالی ته توبه وکړه الله تعالی ته تایب سره په خپل ګناهونو باندې پښیمانه سواس زامن به هم الله تعالی درکې ويجعل لكم جنات او بل به الله تعالی باغات درکې باغات غواړي مځکه غواړي الله تعالی به باغات هم درکې چې کله الله تعالی ته تایب سولې الله تعالی نه دې معافي وغوښتله ويجعل لكم انهارا او د دین هم زیات مځکه غواړي او داسې مځکه او باغات غواړي چې په هغه کې نهرونه هم بهیږي نو ته الله تعالی ته تایب سه د الله تعالی نه معافي وغواړه الله تعالی به داسې مځکه درکې چې په هغه کې به نهرون هم بهیږي ما لکم لا ترجون لله وقارا او څوک ته عزت نه کوي هر څوک ته رټي الله تعالی ته تایب سه د الله تعالی نه معافي وغواړه
پر خپل ګناه باندې پښیمانه سه الله تعالی به تا ته عزت درکړي الله تعالی به تا د خلکو په سترګو کې عزتمن وګرځي هر سړی به د قدر او د عزت په سترګه درته ګوري ځکه الله تعالی په بل ځای کې فرمایي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه يجد الله توابا رحيما ځکه الله تعالی مې نصیب وکړه چې کله بیت الله شریف ته ولاړ د بیت الله شریف پر غلاف باندې لوړ اول دا آیات لیکلی دي او کم چا چې بد عمل کړی وي او پر ځان باندې ظلم کړی الله تعالی ته تایب سي الله تعالی به واغه سړی ته معافي وکړي الله تعالی رحم کوونکی دی الله رحیم ذاتی ته وګوره هر څه د سوي الله تعالی پر انسان باندې ډیر مهربان ذات دی ډیر رحم کوونکی ذات دی ګناه دي کړی ده سرکشي دي کړی ده په دین کې سستی در نسوي ده د دین احکام د نفاته سوي دي د دین احکام دي در پښو لاندې کړی دي یعنی تجاوز دي کړی دي په اسلام الله تعالی ته تعریف سولې چې بیا به داسې عمل نه کوم نو الله تعالی به هغه انسان ته معافي وکړي ته وګورئ دا اوه قسمه د اخر اتم نمبر آیات دی چې ما ستې په مخ کې آیاتونه تلاوت کو کوم سړی چې غواړي چې زه الله تعالی ماته عزت راکړي الله تعالی ماته مال راکړي الله تعالی ماته اولاد راکړي الله تعالی ماته باغات راکړي الله تعالی ماته داسې باغات راکړي چې په هغه کې نهرونه بهیږي او دغه ټول شیان به الله تعالی ورکړي هغه ټینګ چې دی استغفار وایي او پر خپل ګناه باندې پښیمانه سي او الله تعالی ته تایب سي باید همیشه استغفار ووایو پر خپل ګناهو باندې پښیمانه سو او ټول مشکل چې حل کیږي په استغفار باندې چې انسان الله تعالی ته ژوندي سلو الله تعالی و بیا د ټول مشکلات حل کړي نن چې پر موږ باندې قال سالی ده وچکلی ده او موږ د مشکلات سره مخامخ یو او جدغه ده چې موږ په ګناه باندې ملوث یو او قسم قسم ګناهونه رانه کیږي نبی الله تعالی پر موږ باندې څنګه رحم